الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ چې قرآن عظیم الشان یو کلمه مبارکه دا د ډېرو غټو معانیونه ډکوي، ډېرې معناګانې چې په یو ټکي کې ډېرې معناګانې. خو لیکن د وخت د کمی په وجه باندې خپل کوشش دونه وکړو چې اختصار نم کار واخلو، دومره اختصار هم ونه کړو چې ګناهګار پې پاتې شو که نه. قل هو الله احد یو صورت یا آیت مبارک د دې تاسو ترجمه وکړله د قرآن عظیم الشان تر دې ځای پورې، نو په دې باندې تاسو پوه شوي چې د دې دپاره د تشریح دپاره څو شیونه لازمي. یو ته ویلی کېږي شان نزول. شان نزول دې ته ویلی کېږي چې دا صورت څنګه نازل شو، مخکې د دې نه څه شي وي، څه چل شو چې دا صورت نازل شو. یو مخکینی کتابونه و که نه، تورات، انجیل، زبور، صحیفې، نو هغو داسې نه وي. هغه به غون کتاب نازل شو د الله جل وعلا شانه د جانب نه، بیا چې په وخت کې څه مسله پېښېدله نو هغه نبي علیه السلام به پکې د هغه مطابق هغه آیتونه او صورتونه کتل او هغه به د حل کوله. یو قرآن عظیم الشان دی. قرآن عظیم الشان دوه قسمه نازلېدل دي. یو په یو ځل باندې نازل شوی دی د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته، او یو بیا د بیت المعمور نه دنیا ته نازلېدل د دې شوي دي لږ. یو چا به یو تپوس وکړو، د هغه تپوس په جواب کې به راله، لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په مکه مکرمه کې وو، مشرکانو دشمني ډېره کړه، نو بیا دیو یو مشوره وکړله چې ځو او د یهودو نه سخت سوالونه زده کوو او دا په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې کوو. نو رال خیبر ته، مدینه منورې ته خیبر ته راله، او د خیبر کې د یهودو نه یې سوالونه زده کړل. نو هغو ورته وویل چې درې تپوسونه ته وکئ. یو تپوس دا وکئ چې موږ ته د هغه مخکنو ځوانانو قصه وکړه، یو موږ ته د هغه کس قصه وکړه چې د ټولې دنیا نه تاو شوی دی او مشرق او مغرب ته رسېدلی دی. یو راته د روح قصه وکړه چې روح څه شی دی. نو الله جل وعلا شنو په قرآن عظیم الشان کې په سورت کهف کې هغه آیتونه تاسو ویل چې د اصحاب کهف هغه واقعه نازله شوله که نه، د هغه ځوانان مخکیني ځوانان چې کوم وو هغه اصحاب کهف وو، د هغه قصه ذکر شوله په قرآن عظیم الشان کې. د ذوالقرنین علیه السلام قصه ذکر شوله، او د روح په باره کې چې څومره د انسانانو د عقولو سره او د دیو دپاره مفید و هغه نازل شو. نو دې ته ویلی کېږي شان نزول، چې دا آیتونه په څه کې نازل شوي دي. نو دا سورت قل هو الله احد، سورت اخلاص، د دې سورت شان نزول څه شی دی چې دا سورت نازل شو، د دې نه مخکې څه وشو. نو ابوالعالیه د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه نه روایت ذکر کړی دی چې مشرکین راله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوس وکړو چې انسب لنا ربک، ته چې موږ ته وې چې د لات او د عزا او د منات او د اساف او د نایلې د دې عبادت پرېږدوئ او د یو الله جل وعلا شانه عبادت شروع کړئ. نو موږ ته د خپل رب نسب بیان کړه چې ستا د رب نسب څه دی، شجره نسب راته بیان کا،
پلار یې څوک و، نیکې څوک و، ډېر نیکې څوک و، داسې پسې زه نعوذ بالله من ذلک الاعتقاد. نو الله جل وعلا شانه دا صورت نازل کو چې قل هو الله احد. ته ورته ووایه چې الله جل وعلا شانه یکتا دی، نه د چا نه پیدا دی او نه ترې څوک پیدا دی. او ابو زبیان او ابو صالح د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت سره ذکر کړی دي چې عامر ابن طفیل او اربد ابن ربیعه، هلکه دا دواړه څوک؟ عامر ابن طفیل او اربد ابن ربیعه دا یو دوه کسانو په مدینه منوره کې. او دا عامر ابن طفیل چې و نو دا د لبید صحابي رضی الله تعالی عنه ورور، اخیاپي ورور. دا دوانه لاراله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه تاسو کو دا تاسو د ترستو هم کو چول ته دی دوانه درو پیژنم چې دا څوک. دا دوانه ډېر بدبختان انسانان، د خپل قبیلو مشران او ډېر شیطان طبیعته خبيثانو. د دشمنانو کې په دې کفارو کې قسمونه یو قسمه دي چې هغه بس مخامخ جنگيږي، تام وجني ځانم د باندې وجني، خو د پشیشه شیطانت او د منافقت او د بېغیرتۍ کار د سنه کوي. او بعضې د پښتنو یو مشهور متل دی که نه، وایي دشمن چې ګول نو غیرتي، دوست هم غیرتي پکار دی، دشمن هم غیرتي پکار دی. بېغیرته دشمن دی په بېغیرته ځای کې وژني، او غیرتي دشمن دی په غیرتي ځای کې وژني. ما ته یو کس معلوم اوس وفات شوی دی، هغه خپل دشمن پسې یو میاشت شوګیره کړې وه، یو میاشت بعد یې چې لاندې کړی نو هغه په تشه اودسماتې ناست و. نورو کسانو وشته ده منې کړی ول چې دا د وشتو وخت دی، چې موږ یوه میاشت شوګیره وکړله ویل هر څه چې خو دا د وشتو وخت دی. بیا د هغه نه وروسته استنجا وکړله چې کله چهاردم ته کېناسته یو چربانګ ټیم روژه وه، نو بیا یې په خپله شروع وکړه، بیا یې وشته. دونه اوږد وخت صبر یې ورته وکړو، ویل چې په بېغیرته وخت کې د بېغیرته سړي کار دی مرګ. نو ځینې دشمن بېغیرته دشمن شي که نه، دا بېغیرته کار دی. نو دا بېغیرته دشمنان دواړه. دیو یو وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قتل اراده وکړله، نعوذ بالله. نو دواړو ما خو ته مخکې ویل چې د بېغیرته سړي بېغیرته کاري، نو داسې چلې شروع کړو چې د عامر ابن طفیل وویل چې زه به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو کړم، او د اربد ابن ربیعه ته وویل چې ته به د شا نه په توره باندې وویل، نعوذ بالله. دې هم دغسې مشوره کړې وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د عامر ابن طفیل خبرې کوي، او اربد ابن ربیعه شاته واوښتو او د دې تیکې نه دا توره راویستله، یې ولویش. چې ولویش راویستله بس لاس یې ورختل، نه به دننه کولی شو نه رایستلی شو. په دغه ځای کې الله جل وعلا شانه هغه لاس ونښلول او رسوا شو، شرمنده شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ازار وکړو او په ده باندې د اسمان تندر راوغورځېد او ایستی اوس یې زه خدمې کې مردار یم، دا خو په دې طریقه مردار شوی دی. او د عامر ابن طفیل چې دی نو دا بیا یو وخت کې رالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل چې زما سره د 3 خبرو کې یوه خبره ومنه، یا به داسې وکړي چې په بانډو باندې به ته باچۍ کې او په ښار باندې به زه باچۍ کوم. دا هر مرض والا چې یي اهل الله ته نیکانو ته چې ګورو نو هغسې ورته ښکاري. هغه یو بازار کې یو دکاندار نو توتي ساتلی و، توتي ساتلی او د توتي به خبرې کولې او چا چې به ترې غلا کوله نو هغه به یې د دوکاندار ته وویل چې دې کس غلا کړې ده، دې کس دا کار کړی و. یو ولی الله بازار ته و چې چېرته دې بازار ته نه و راغلی، داسې یو ولی الله دی په دې علاقه کې. او د دې توتي نه یوه ورځ غوړي واوښتل، د منګي ته راودنګل، نو دا منګی خو ګولې یخې، نو دا منګی ایسته نسکور شو. چې نسکور شو مالک چې رالی ول غوړي چاړه ولي، نو توتي خو داسې نه ویل چې ماړه ولي دي، ایسته ګوم شو، چاړه شو، غږ یې نه کړ. دې کې څه ورځې ووتلې، دوکاندار ډېر خفه دی چې غوړي دې په تندر شو، خو توتي مې چاړه شو. دا ولي الله رالی دوکان ته چې د توتي ته وکتل ول غوړي تاړه ولي، غوړي تاړه ولي. نو دوکاندار پوه شو دا خو چېرته دی بازار ته نه دی راغلی، خو توتي دا غوړي تاړه ولي. نو د دې ظالم ګمان دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګنې باچهي غواړي په دنیا کې، مشري غواړي په دنیا کې. نو ویل په بانډو باندې به ته باچهي کې او په ښار باندې به زه باچهي کوم، یا راسه دا ومنه.
کو دا راسه نه منې نو بیا راسه دا لیکل وکړه چې ستا نه وروستو به زه ستا خلیفه یم او کو دام راسه نه منې نو زما سره 2000 لښکر فوج دی دا راباندې غونډ راکړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل چې دا خو دنیا بچی نه ده چې دا به زه تا ته ولیکم خو ازار یې ورته وکړو ویل یا الله ته ماله د عامر ابن طفیل نه کافي شي ته مې ته خلاص کړي موږ پښتو کې وو خدای ته مې ته خلاص کړي په ده باندې طاعون مرض راغلی طاعون مرض پرې راغلی او په هغه مرض باندې دی مردار شو د دنیا نه لاړی نو دا دواړه چې وو د عامر ابن طفیل او اربد ابن ربیعه دغسې ګستاخان او بېدبه نورال او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وی چې ته موږ څه ته رابلې د چا عبادت ته رابلې موږ د چا عبادت وکړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل چې الی الله جل وعلا شانه نو دوی ورته ویل چې سبه لنا امن ذهب هو امن فضة امن حديد امن خشب موږ ته صفت بیان کا چې د سرو زرو نه دی د الله جل وعلا شانه د سرو زرو نه جوړ شوی دی او کو د سپینو زرو نه جوړ شوی دی او کو د وسپین نه جوړ شوی دی او کو د لرګي نه جوړ شوی دی او په یو روایت کې دی امن نحاس او کو د تانبې نه جوړ شوی دی نعوذ بالله دا په هغه زړونو د دیو کې هغه شرک ورکړل شو نو د دیو بغیر د شرک نه بل شي ته فکر نه دا دیو نه منله چې موږ د دې الله جل وعلا شانه چې هغه لره د جسم نه طرف د نه مکان د نه او موږ د هغه عبادت نو الله جل وعلا شانه دا سورۃ نازل کو قل هو الله احد الى اخره او ضحاک او قتاده او مقاتل رحمهم الله دیو ذکر کړی دی چې یو ډله د احبارو د یهودو د مشرانو د مولانو د یهودو دا راله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وی چې صف لنا ربک یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته ستا د رب صفت بیان کا د پاره د دې چې موږ په ایمان راوړو ځکه چې موږ ته په تورات کې د الله جل وعلا شانه صفت ذکر شوی دی نو کو ستا د خبره د هغې سره موافق راله نو موږ به ومنو کو موافق رانله نو بیا به موږ نه منو او بل ورته دا وویل چې موږ ته دا بیان کا چې ستا رب څه خوري او څه څکي خوراک څښاک کوي کو نه کوي او بل راته دا بیان کا چې ځمکه الله جل وعلا شانه نعوذ بالله د دنه بروستو د ځمکه چاته په میراث کې پاتې کیږي او د اسمان به چاته په میراث کې پاتې کیږي نعوذ بالله نو الله جل وعلا شانه دا سورۃ نازل او ابن عباس او مجاهد او حسن او سعید ابن جبیر دیو د صمد په معنا کې لیکلي دي چې الذي لا جوف له خیر دی له خبر واست راشو اوس به تاسو وایي چې کم کار شوی دا مشرکان راغلي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه تاسو کړو کنا د عامر ابن طفیل او اربد ابن ربیعه راغلي کو دا يهود راغلي اوس کم یو شوی عوام به وایي کنه زمنګ نه طرف خطا طرف نه دی خطا دا ټول کارونه شوی دا مشرکان قادة الاحزاب چاپیره د مدینه منورې مشرکان دا راغلي دیوم دا تاسو کړو دا اربد ابن ربیعه او عامر ابن طفیل راغلي دیوم دا تاسو کړو او احبار د يهودو دا راغلي دیوم دا تاسو کړو د دې ټول په دې تاسو کې دا یو جواب واقع شو چې دا سورۃ اخلاص ده نو په دې باندې بیا دا سورۃ چې دا مدني دي او کو چرته دا مشرکان د مکه مکرمه وو نو بیا دا سورۃ دو ځل نازل شوه دی یو ځل په مکه مکرمه کې یو ځل په مدینه منوره کې او بیا چې د مکه هم دی او مدني هم دی والله اعلم بالصواب ترجمه د سورۃ دا ده قل هو الله احد تو وایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا
هغه ذات غیب هویت الله چې الله دی احد دی. احد یکتا، یو او یکتا د دې دوه فرق خو پیژنې کنه. یو څه ته ویل کیږي چې دوه مسیح دا یو ګوته ده، دوه ګوته وسشته کو نشته، دا امکان لري چې دوه دوسیه دا قلم دی، دا یو قلم دی، خو د سې دویم قلم کې دی شي، دریم کې دی شي، څلورم کې دی شي. یو چې دی نو دا د عدد د قسم نه دی، د شمار د قسم نه دی. یو بیا پسې 2 3 4 5 الی اخره. او یکتا چې دی نو دا د عدد د قسم نه دی. دا هغه ته ویل کېږي چې د دې سره د دې مثل بل نشي موجودېدلی. یکتا ملغلره، هغه ملغلرې ته ویل کېږي چې داسې ملغلره دویمه په جهان کې نه وي، نو د هغې قیمت نه وي، خو بس چې چا په څو اربه په څو کروړو په څو ډالرو په څه شي باندې په څنګه اندازه کې واخیستی شوله، نو بس د خرڅوونکي او د اخیستونکي دواړو په مابین کې بس اتفاق دی په څه شي باندې راغلی. یکتا دې ته ویل کېږي، یکتا چې دویمو سره امکان نه لري چې پیدا شي. او بعضو چې دی نو احد او واحد دا دواړه یو شی ګرځولي دي چې احد په معنا د واحد سره، نو په دغه یو اعتبار سره په معنا د واحد سره دی چې یو، خو لیکن دا معنا په دې کې اضافي ده چې داسې دویم نشي موجودېدلی. یو دی الله جل وعلا شانه یو دی، خو داسې یو دی چې دویم سره نشي موجودېدلی. احد، الله الصمد. صمد څه ته ویل کېږي؟ ابن عباس، مجاهد، حسن، سعید ابن جبیر رحمت الله تعالی علیهم اجمعین دی وی چې د صمد معنا دا الذي لا جوف له، هغه ذات چې ګیړی نه، او ګیړه د هغه چا د پاره چې جسم، چې جسم یې نه نو ګیړه به کوم ځای نه راشي، او د الله جل وعلا شنو لپاره جسم نشته. او شعبی رحمه الله فرمای چې الذي لا ياكل ولا يشرب، هغه چې خوراک او اسکاک نه کوي. او د دیو په تپوس کې یو څو یو داو چې الله جل وعلا شنو خوراک او اسکاک کوي کو نه کوي، څه خوري او کنه او څسکی او کنسکی. نو په جواب کې رال چې الله الصمد، الله جل وعلا شنو هغه ذات دی چې د لپاره ګیډه نشته ځکه جسم ولا نشته، او الله جل وعلا شنو هغه ذات دی چې نه خوراک کوي او نه اسکاک کوي. او بعض مفسرین ویلي دي چې دا ما بعد وروسته چې دی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دا د دې صمد تفسیر دی. او ابو العالیه د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ په روایت سره ذکر کړی دي چې الصمد الذي لم یلد ولم یولد. ځکه د څوک چې د چا نه پیدا شوی وي، د چا زوی وي، د چا اولاد وي او د ده اولاد وي، نو دا وفات کېږي، د ده نه میراث پاتې کېږي. د دې په تپوسونو کې یو داو چې ځمکه به په میراث کې چا ته پاتې کېږي او اسمان به په میراث کې چا ته پاتې کېږي. نو لم یلد ولم یولد، نه د چا نه پیدا دی او نه د څوک پیدا دی، نه د هېڅ چا نه د میراث نه پاتې کېږي، د الله جل وعلا شانه نه هېڅ چا ته میراث نه پاتې کېږي او نه ورته چا نه میراث پاتې کېږي. دا دنیا چې ده دا خو په میراث باندې راچلېږي زموږ چې کوم دغه دی، خو الله جل وعلا شانه داسې نه دی. هغه ابراهیم ابن ادهم رحمه الله یو ولی الله تیر شوی مشهور ولی الله دی که نه عوامو خواصو کې، او د باچا نمسی و، د باچا نمسی و، او پلار یې چې کوم و د لور د طرفه پلار یې چې و دا یو ولی الله و، یو فقیر ملنګ سړی و. دا ځان له اوږده واقعه ده چې باچا د فقیر ملنګ له لور څنګه ورکړله، فقیر ملنګ له خو باچا لور نه ورکوي که نه، او دله یې ورکړله. دا ځان له اوږد تفصیلي داستان دی، اوس وخت ډېر لږ دی که نه. خو دا ابراهیم ابن ادهم رحمه الله چې و، نو دا د باچې نه الله جل وعلا شانه بیرته ایسته. نو ډېر واقعات ورسه وشو. نو په هغه واقعو کې یوه دا وه چې یو کس رالی باچې دربار ته راننوتو، غټ غټ بوټان پیزارې په پوښلی د کوچیانو او غوټه ورسه ورسره
په خلکو په هغه چوکه کې دغه غوټه په شا کړې وه، داسې به تله چاته به اوس جامې مامې به وړلې که نه، غوټه ورسه ورسه ده او راغلې یو طرف او بل طرف ته ګوري او تر د باچا خوا ته ورسېدو. خلک داسې وارخطا شو، سنتریان او وزیران او ټول څوک ورته غږ نه شي کولی. چې باچا خوا ته ورسېد، باچا ورته وایي څه ګورې؟ وایي په دې سرایي کې په دې هوټل کې د شپې ځای ګورم. سرایي هغه هوټل ته وایي چې په کوم کې خلک شپه تېروي، دلته چې ورته پندق وایي، پندق په پښتو کې هم دې ته سرایي ویلی کېده ښه. او ځکه د پښتو او د فارسي ډېر الفاظ چې دي نو دا د وجې د علمیت نه یو دي، نور پښتو د فارسي نه اخیسته ده. سرایي ورته ویلی کېږي، سرایي هغه هوټل چې په کوم کې خلک شپه تېروي. ویل چې په دې هوټل کې د شپې ځای ګورم. باچا ورته ویل چې تعجب دی او تعالی دا باچایي دربار دی، دا باچایي تخت لګېدلی، دا زه باچا ناست یم، دا وزیران ناست دي، دا سنتریان ولاړ دي، او ته وایې چې زه په دې هوټل کې د شپې ځای ګورم. هغه ویل صاحب د دې نه مخکې دلته څوک وو؟ ویل زما نیکه. تاسو چې کله تذکرة الاولیاء ګورئ که نه نو هلته دغسې وایي چې زما نه مخکې من قبل جدي پلار یې ذکر نه کړو. د هغې وجه دا ده چې پلار خو یې باچا نه و که نه، پلار خو یو ملک فقیر سړی و، نیکې باچا و د مور طرفه. ویل چې د دې نه مخکې زما نیکه و دلته. ویل چې هغه نه مخکې، ویل چې د هغه پلار، د هغه نه مخکې د هغه پلار. ویل هغه څه شو؟ ویل هغه ترې لاړ. ویل اوس پکې ته ویل ویل سرایه نور څه ته وایي؟ شته چې زیو نه وي ویل راځي دقه ته سرای وایسته سړی ورک شو، پقه ځای ورک. او د یو روایت مطابق چې بار ته ووتو، باچا پسې خلک ولېږل چې سړی وګورئ چې څه شو. خلک ویل چې نشته ورک شو. نو دا دنیا خو د یو نه بل ته پاتې کېږي، خو الله جل وعلا شانه واحد لا شریک ذات ته نه ته د چا نه دا باچایي پاتې ده او نه دې چا ته پاتې کېږي. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو قول دا دی چې دا ابو طلحه او علي بن ابي طلحه ذکر کړی دی چې هو السيد الذي قد كمل في جميع انواع، دا هغه سردار ته ویل کېږي چې دا کامل ګرځولی شوی او کامل ګرځېدلی وي په جميع انواع د سیادت او د بشرۍ کې، چې د هر طرف نه دا سردار دی، د هر طرف نه دا باچا دی. د دنیا باچایان خو فوق کل ذي علم علیم او د هر سر د پاسه سر وي، د هر علم د پاسه عالم وي او د هر غرنګ په دنیا په طاقتونو کې د هر سر د پاسه سر وي. خو لیکن الله جل وعلا شانه هغه ذات دی چې د دې نه بل باچا اوچت نشته دی. او سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا هغه ذات دی چې کامل وي، هو الکامل فی جمیع صفاته و افعاله، چې په ټولو صفات او افعالو کې پوره وي، په هیڅ چا کې چاته محتاج نه وي. او منګه انسانان مخلوقات خامخب محتاج یو. زمونږه ګوره په دنیا کې چې څومره ډېر مالدار شو دونه ډېر احتیاج دی، ځکه دا به ځان د حفاظت دپاره نوکران چاکران هم نیسي، د ګرځېدو لپاره به ځان له ګاډي هم نیسي، د هغه مال د حفاظت دپاره دا مال چې دی دا دولت د اسمان نه چاته نه راولیږي، دا په کار و کسب والي کېږي، د هغه لپاره هغه کار و کسب او هغه وغیره وغیره وغیره. نو ګوره په دنیا کې څوک د احتیاج نه خالي کېږي. خو یو سړی څومره ډېر لوی عالم شي، هر څومره لوی عالم شي، په دې علم کې دا د احتیاج نه خالي کېږي، کتابونو ته محتاج دی او داسې یو مسله دته پېښېدلی شي چې دا په دې کې پساو شي. هغه یو عالم په منبر باندې وویل چې زما نه د څه شي تپوس کوئ، هغه تپوس رانه کاسو ته راپاڅېد، ویل قطمیر او قطنیر څه ته ویل کېږي. هغه ایسته حیران شو. وروسته چې دا منبر نه راکوز شو نو د هغه قطمیر دته د شلو نه ډېرې معناګانې معلومې وي، په هغه وخت کې مکمل ټول یې شو. خو الله جل وعلا شانه په خپلو صفاتو کې د هر طرف نه کامل دی. او یو تفسیر دا شوی دی چې دا هغه سید دی چې مقصود د خلکو په جمیع حوایجو کې د هر چا چې هر قسمه هر څه ضرورت پیږي ګنو چا نه غواړي د الله جل وعلا شانه نه. ګوره موږ چې غواړو کله چې موږ دعا کوو زمونږ یو ضرورت پیښ شي، په دعا سره هغه ضرورت حل کول غواړو، نو موږ غواړو د چا نه؟ د الله جل وعلا شانه نه. موږ د شاګی بابا نه غواړو
د چورک بابا نه غواړو، د ډانډوکۍ بابا نه غواړو، د کوکاګانو بابا نه غواړو، د پیر بابا نه غواړو، د بل کوم یو ولی الله نه غواړو، د غونډي بابا نه غواړو، نه د دیو په وسیله غواړو چې خدای پاک زه ګناهګار یم، زه قابل د دې نه یم چې زه ستانه سوال وکم. خدای پاک دا ستا لوی دوستان دي، ستا پاک دوستان دي، خدای دا مې تا ته وسیله کړي دي، د دې په وسیله باندې زما دا ضرورت پوره کړي. او دا شی چې دی نو دا په احادیثو باندې ثابت دی، په قرآن عظیم الشان باندې ثابت دی. په قرآن عظیم الشان کې تاسو په سورۃ بقره کې ویلي دي چې د یهودو هغه مدح چې کله رسول الله جل وعلا شنو بیانوي چې مخکې د دې نه دی دومره ښه خلک وو، دومره ښه خلک چې کله به څه ضرورت پیښ شو، جنګ به پیښ شو، د کفارو سره به جنګ کاو چې دی مؤمنانو د یهودو او د کافرانو د مشرکانو سره به جنګ کاو، نو د تورات به راواغستو او په هغه کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم راواړه او په هغه به په وسیله باندې به سوال کاو چې الله دې ذات په وسیله باندې موږ لا فتح راکړي او هغه به فتح ورکړي. شل روایت لیکلي خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم رااله نو الله جل وعلا شنو دی غضب فرمایي چې رسته تاسو دیونه انکار وکړو، هغه وخت خو منو وسی ولې نه منئ. وګوره په قرآن عظیم شان باندې وسیله ثابته ده، دغه رنګ په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خو یو پدراته او هغه چې دنه په هغه سمندر کې پاکشتي باندې توپان رااله او دیو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې سوال وکړو او الله جل وعلا شنو بچ کړ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې صحابه کرامو ته پیشنګوئی ورکړه چې دغه څه کسان را روانو په سمندر کې گیر شو، زما په وسیله باندې سوال وکړو الله جل وعلا شنو بچ کړ. په وسیله باندې سوال کول دا ځان له شه دی او غوښتل چې دا ځان له شه دی، هو یو حسي معاملات دي، په هغه کې موږ به یو بل تاسو یو بل نه غواړو، هغه ځان له خپله معامله ده. خو لیکن د دې ټولو اصل مالک څوک دی؟ الله جل وعلا شانو. د دې اولیاء کرامو په وسیله چې موږ غواړو دی ولی له دا ولایت چا ورکړی دی؟ الله جل وعلا شانو ورکړی کنه، خو بیا د الله جل وعلا شانو نشو بلا تشبیه. تشبیه نه ده ستاسو د پوهه کولو لپاره. یو سړی دی او ستا د زوی نه یو شی وغواړي، نو اصل کې دا ستا نه وغوښته خو نه وغوښته، ځکه ستا زوی خو چې دی څه شي مالک دی، خو ستا په وجه چې ستا زوی دی چې ستا زوی نه څه شي مالک دی، یا ستا د زوی څخه وکړي نو ته په دې خوشحالېږي خو نه به خوشحالېږي. نو الله جل وعلا شنو دپاره خو اولاد نشته، چا چې الله جل وعلا دا خو اوس په دې صورت کې د دې خبرې ذکر دا دی روان دی، اسنه چې هغه طرف ته چا فکر لاړ شي، دا خو شرک دی، کفر دی، سړی په دې ایمان نه خلاصېږي. خو ستاسو د پوهه کولو دپاره مې دا خبره وکړه. نو الله جل وعلا شانه دوستان دي او دوستان په کوم ځای ثابت دي؟ په قرآن عظیم الشان ثابت دي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بشک دوستان د الله جل وعلا شانه په قرآن عظیم الشان باندې د الله جل وعلا شانه دوستان ثابت دي چې الله جل وعلا شانه هو له دا مرتبه ورکړي ده. بیا د الله جل وعلا شانه قدرت شو. پیر بابا په امسا باندې ګټه واله او بت راوته او تر نن ورځې پورې دی بیږي، نو دا خو کرامت د پیر بابا او قدرت د چا دی؟ د الله جل وعلا شنو قدرت دی کنه، چې الله جل وعلا شنو دومره د عظیم قدرت خاوند دی چې خپل یو بندل هم دومره طاقت ورکړی دی چې داسې کارونه شي کولی. اوس به باندې پوه شو کنه. او بله معنا دا شوې ده چې دا مقصود د خلکو وي په هغه څه کې چې د دیو پکې رغبت وي او مستغاث به وي، د دنه امداد غوښتل کېږي عند المصائب په وخت د مصیبتونو کې. عرب وی کنه صمت فلانا ما قسوکو د پلان کی طرف ته، د پلان کی طرف ته زم د هغه طرف ته مې قسوکو. قل تو وایا اے نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هو. نو دلته دوا ترجمه دی، هغه تفصیل خو اوس نشو کولای د وخت په وجه کنه. یو دا چې دا ضمیر شان دی او ازمار قبل ذکر په پنځه ځای کې روا دی. اول ضمیر د رب د دنیا مع حکم دار او درېمه تنازع څلورم ضمیر شان دی او پنځم هغه ضمیر دی چې بدلته نه عیان دی، په هغه باندې برهان ته. او دویمه معنا دلته چې دنو هغه څه شي ده، هغه دا چې دا ضمیر شان نه دی، دا کنایه ده د ذات غیب هویت نه.
ځکه دغه لیکلي دي غیاث اللغات د لغتو کتاب دی چې هو چې دی نو دا اسم د الله جل وعلا شانه دی، نوم د الله جل وعلا شانه دی، نو دا هغه کنایه ده د ذات غیب هویت نه. هو هغه ذات چې د هغه هویت د هغه کیفیت طریقه زمونږ نه غیبه ده چې الله خدای خو الله جل وعلا شانه نور موږ نه شو پېژندلی. داسې یو پټه مرتبه ده، یو پټ یو غیب ذات دی. الله الصمد، الله جل وعلا شانه هغه ذات دی چې نه د خوراک ته ضرورت شته، نه اسکاک ته ضرورت شته، نه دته د چا نه دا دنیا او اسمانونه پاتې دي او نه د چا ته پاتې کیږي، او کامل دی په خپلو ټولو صفاتو کې او هیڅ چا ته حاجت نه لري، او خلق دته محتاج دي په وخت د حوایجو او د ضرورتو کې، او مقصود د خلقو دی او خلق د دنه امداد غواړي. اوس د صحبت په معنا باندې پوه شوي؟ لم یلد ولم یولد، نه د چا نه پیدا دی او نه ترې نه څوک پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن او نشته دی د دپاره له د دپاره کفوا مثل، دیو بل تپوس د مثل هم کړی چې د سره مماثل څوک دی، د ده سره مثل هیڅ څوک نشته، احد هیڅ څوک وسه مثل نشته دی. فضایل د دې صورت په آخره کې یو دوه درې ته بیانوم. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو سړي د بل سړي قرائت واورېده چې دا صورت اخلاص لوستو بار بار قل هو الله احد صورت لوستو بار لوستو، نو چې سار شو ټوله شپه دې سړي به دقه یو صورت اخلاص لوستو. نو چې سار شو نو دغه کم کس چې دا اورېدلی دا رالی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض وکړو چې دقسې یو کسو ټوله شپې دا قرآن عظیم الشان لوستو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې زما د په الله جل وعلا شانه قسمی چې یو ځل لوستل د دې قرآن د دې صورت اخلاص دا برابر دی د درېمې حصې د قرآن عظیم الشان سره. لکه درېمه حصه د قرآن عظیم الشان چې تلاوت کړي نو درې ځلې چې تلاوت کو نو د غوړ قرآن عظیم الشان عمره ثواب شو. نو چې بار تلاوت کوي نو دا څونه ډېر ثواب شو. او د دې وجې نه دې ته سورة الولایه هم ویلی کېږي چې عقیده د انسان صحیح وي او دا صورت بار لولي، الله جل وعلا شانه به ورته خپله دوستي ورنصیب کړي. د دې صورت ډېر لوستل چې دي دا ډېر عظیمه نفع لري، ډېره عظیمه نفع. او ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو وخت فرمایل چې آیا په تاسو کې یو کس د دې خبرې معجزه دی، دونه کمزوری دی چې ماخوستن څملي او درېمه حصه د قرآن عظیم الشان تلاوت یعنی لس سپارې تلاوت وکړي. صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طاقت په موږ کې څوک لري؟ د څملاستو په وخت کې لس سپارې تلاوت نو په دې خو ځان له غټ ټیم لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل چې قل هو الله احد، سورت قل هو الله احد دا چې دی نو د درېمې حصې د قرآن عظیم الشان سره برابر دی. او په بل روایت کې دی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو کس رالی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ذکر وکړو چې د بل یو کس په باره کې چې هغه سورت اخلاص بار لوستو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې وجبت له د دې لپاره واجب شو. نو هغه کس تپوس وکړو چې څه شی واجب شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت ولا واجب شو. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما ول چې زما او دغه سړي له وسته دي خبره زیره ورکړه. دا خو عظیم زیره ده چې جنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې لپاره جنت واجب شو، خامخا دا جنتی شو. نو دا خو عظیمه کامیابی ده کنه. وې دلته د سار منځ ودرېده جمع رانه تله ما ول چې اول دا منځ کومه بیا په دې سړي پسې ځم ما چې منځ کاو بیا هغه سړی رانه تله
هغه سړي ته خبر ونه رسېدو خو هغه دې خبر نه شو که جنتي خو شو که نه. نو د دې نه معلومه دا شوله چې د عشره مبشره چې کوم ذکر دي 10 صحابه کرام چې د جنت زیری ورکړی شوی نو دا صرف دا 10 نه دي د دې نه علاوه نور هم شته خو دا 10 داسې دي چې دې عام ذکر خلکو ته شوی دی او د دې نه علاوه نور چې کوم دي نو د هغو معلومات شخصي نه دی شوی لکه اوس دا کس چې و هغه د دې لپاره جنت زیری راغلی خو معلوم نه شو چې څوک. او په بل روایت کې دی انس رضی الله تعالی فرمایي چې یو کس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انی احب هذه السوره زه دې سورت سره محبت کوم قل هو الله احد دې سورت سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل حبک ایاها ادخلک الجنه د دې سورت محبت به جنت ته داخل کی. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. په دې صورت کې هم ډېر روایات دي ټول روایات چې ذکر کوو بیا خبره اوږدېږي د ټولو روایاتو خلاصه او نچوړ به درته ذکر کوم یو ترتیب باندې تاسو پوهه آسان شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مدینه منورې ته هجرت وکړو نو يهودو دسی ولار د دشمنی پرې نه کوستله چې هغه ونه کړه. هر کوشش خپل وکړو هر ممکن کوشش خپل وکړو حتی که په دوکه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وبلو د برنه په ګټه راغورځولو کوشش وکړو. الله جل وعلا شنو په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر کو نور کفارو د راپورته کولو کوششونه وکړه هغه د سیسي خدای پاک شانډې کړې دیو ناکام شو هر قسمه دشمنی وکړه نو چې په هر شی باندې وسبر شو بن شو او بل څه وسه ونه شو نو به جادو ته کار واو جادو شروع دا بے غیرته دشمن چې د یو کار جادو نه کنه جادوونه کوي په خلکو باندې دم بے غیرته کار. نو په اتم کال د هجرت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې اتم کالو چې دیو جادو کو پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې لبید ابن اعصم دا یو يهودي او یا د يهودو حلیب د دلونه نو دا جادو اصل کې د لونو کلو د خزو کلو او دا کسب هم زیات په د خزو کې راچي خزو کې دا مرز ډیر زیات دا ډیر عظیم ګناه ده د ایمان نه سره خلاصي ښه. نو دا لبید ابن اعصم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو کوي د دلونو نو دلته یو کیو په مدینه منوره کې په بنو زریق قبیله کې د دې بیر ته ویل کېږي بیر زروان یا بیر زی اروان دا دوه لغت راغلي دي ښه داسې نه چې ګنې دا یو صحیح دا بل غلط دی دا بل صحیح دا بل غلط دی په روایاتو کې دوه راغلي په یو روایت کې اوس دا عظیم نه دی راغلی بلکې بیر اروان راغلی دی بیر اروان دا اصل کې دی بیر زی اروان نو بیا هغه یاد اضافه چې دنو هغه حذف شوله نو بیر زیروان دی جوړ شو بیر زیروان یا زیروان د پاره د تخفیف. بنو زریق چې دی نو دا د خزرج یو شاخ د خزرج قبیله یو شاخ او بنو زریق مسجد هم دی په مسجد نبوي شریف کې دنه اوس ګیر شوی دی کنه. بنو زریق دا اولنې هغه جماعت دی چې په کوم جماعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بل کوم صحابي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه توبه ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو مخکې په دې کې تلاوت شوی نو قرآن عظیم الشان اولنې تلاوت چې شوی دی په مساجدو کې روز د مسجد حرم شریف نه دا په مسجد بنو زریق کې شوی دی. په دې بنو زریق قبیله کې دا کوي او جادو پکې کلو يهودو به دا کوي چې دی دا روس توران کړی شو دا
حارث ابن قیس رضی الله تعالی عنہ چې وو نو هغه بل کوي واغسته د دې کوي اوبه خوږې وي د خوږو اوبو کوي نو هغه بل کوي د مسلمانانو دپاره واغسته او هغه وکنسته او دا کوي چې دی نو دا یې وران کړو د دې جادو نه وروسته چې په دې کې جادو شوی دی دا یې مکمل ختم کړو بنیاد یې ونه ویسته په دې کوي کې د دې کوي کې چې کومه لاندې ګټه پرته وي په هغه باندې خلک کینیږي او په دې کوي کې پې کار کوي یو زموږ د علاقه کې دا تنګ کویان رواج دي هغو به ډېر کولاو کویان کول که نه نو په دغه کوي کې د دې ګټې یخته د کجوري د نر کجور ګونګورې په دې کې ستنې ټومبلې وي او په هغه کې 11 تارونه پکې پیللي او بندې پکې کړي او 11 غوټې ورکړي وي او په هغه کې ستنې ټومبلې وي او په دې کې دا جادو کړی نر کجور او ښځه کجوره پېژنئ نر کجور چې دی د کجوري دا څانګه چې کومه ده که نه دې نه دا یو طرف او بل طرف ته پاڼې دي دا اخرنۍ درې پاڼې چې دي اخرنۍ درې پاڼې چې دا بالکل په یو حساب باندې وي مخکې وروستو نه وي دا نر کجور دی او که معمولي مخکې وروستو وي نو دا بیا ښځه نو د دې نر کجور په دې ګونګورو کې کړي دا جادو شپږ میاشتې په رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې تکلیف تیر شو عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم به یو کار ته اراده وه چې دا کار کوم خو بس هغه کار به نه شو کولی نو بیا اخرنۍ 3 ورځې چې وي نو د پیدا تکلیف ډېر زیات شو نو جبریل علیه السلام رالی او یو بل ملک علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته فرمایل عرض ورته وکړو چې په تا باندې سحر کړی دی یو روایت داسې دی بل روایت داسې دی چې دا دواړو ملایکو د یو بل نه تپوس کاو چې ما وجع هذا الرجل د دې عظیم مرتبې د سړي دا تکلیف د څه وجې نه دی څه تکلیف دی ورته هغه بل یو ورته وویلو چې په ده باندې سحر شوی دی او چې سحر پې چا کړی دی چې د لبید ابن عاصم لوڼې پې کړی دی چرته پې کړی دی په بیر ذي اروان کې پې کړی دی په څه شي کې کړی دی د نر کجور په هغه ګونګوري کې کړی دی 11 غوټې ورکړي دي بندې پکې کړی دی 11 سترې پکې منډلې دي علاج څه دی چې علاج دا د صورتونه دي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس د دې و چې دی نو 11 آیاتونه دي که نه 15 آیاته د قل اعوذ برب الفلق او 6 آیاته د قل اعوذ برب الناس چې یو آیات به لوستو یو غوټه به کولاوېده رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود به کولاوېده نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې راپاڅېدو نو عایشې به رضی الله تعالی ته ویلو چې ماله الله جل وعلا شانه زما د مرض فتوا راکړله علي رضی الله تعالی یې ولېږو او هغه ګونګوری راویسته او بیا یې په باندې قل اعوذ برب الفلق صورت لوستو او یوه غوټه به کولاوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود به داسې اول به یو دړ کولو او بیا به داسې ولکه د پړو نه چې څوک کولاو کړي چې دا 11 آیاتونه ولوستلی شو هغه 11 غوټې کولاو شولې رسول الله صلی الله علیه و وسلم داسې شو لکه د پړو نه چې چا څوک کولاو کړی بالکل وجود آزاد او برابر او کولاو برابر شو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها ته فرمایي چې د دې کوی خوا او شاته چې کومې کجورې وي دیو دا سرونه داسې وو لکه د شیطانانو سرونه د کجورو باندې اثر کړی و او د دې کوی د اوبه چې وي نو دا داسې زیړې شوي لکه د نکریز اوبه په هغه کوی په اوبو باندې اثر کړی و اوس به تاسو وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه لېږلی په خپله نه وتلی خو وروسته په خپله لاړی که نه چې کله برابر شو هغه نه وروستو لاړی ځکه دا خو داسې نه و چې یو کس لاړی نو اوس بل نشي تللی قل تو وایا اے نبی کریم صلی الله علیه و وسلم اعوذ پنا غواړم برب الفلق فلق څه ته ویل کېږي په دې کې ډېرې معناګانې شوي دي اسانه به ته وکړم فلق دا سبا د تورې شپې نه چې دا سپین سبا وچوي دې ته ویل کېږي فلق یو صبح صادق دی یو صبح کاذب دی دا پېژنئ دا سبا هم چېرته لیدلی چې سبا راخېږي اوس خلک نقشو ته ګوري که نه سبا ته نه ګوري سبا ته ګورئ سبا ته موږ ته دې طرف ته خو ښکاري تاسو ته سبا او ماښام دواړه ښکاري که نه او ماخوستن هم ته ښکاري موږ ته ماخوستن نه ښکاري ځکه موږ ته هلته غونډۍ را لوړ دی صبح صادق چې دی دا د دې غره په دې سر پسې په دې افق پسې داسې یو نیغه رڼا راښکاره شي نیغه
بیا دا ورو ورو ښکته ځي 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 دا خط په شي او داسې اوږده رڼا ښکاره شي داسې لکه څوک چې وخاندي دا ګاډ سپین ښکاره شي د غره په دې غاړه پسې دې ته ویلی کېږي صبح صادق. نو د دې تورې شپې نه دا سپین سبا راوچوي. نو پناه غواړم په رب د دې سپین سبا سره. نو دقسې به په تا باندې سپین سبا راولي د هغه جادو تیارې به دنه ختمې شي. او فلق چې دی نو دا یو کنده ده په دوزخ کې یا په دوزخ کې یو جیل دی. یعنې دا ټولې معناګانې په دې کې مراد دي. من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې الله جل وعلا شنو پیدا کړي دي. څه شی چې الله جل وعلا شنو پیدا کړی د دې ټول د شر نه پناه غواړم. نو چې الله جل وعلا شنو څه پناه پیدا کړي دي او د دې ټول د شر نه تعالی الله جل وعلا شنو پناه درکړله نو پاتې څه شو. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په پناه غوښتلو دپاره د دې دوه صورتونو نه افضل نور صورتونه نشته. چې کله ویرېږي دا دوه صورتونه ووه. د شپې چېرته ځې ویرېږي دا دوه صورتونه ووه. په خوشي کنده ځې او د پیران نه یېرېږي دا دوه صورتونه ووه. بس هېڅ هم نشته دی. بیا بېغمه راځه. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر غاسق. غاسق څه ته ویلی کېږي؟ غاسق یو ویلی کېږي د شپې د تورې تیارې ته. الی غسق اللیل په قرآن عظیم الشان کې دي که نه. د شپې دا تکه توره تیاره چې ده نو دې ته ویلی کېږي غاسق. او په دغه وخت کې دا ساحران چې دي نو دا سحرونه د شپې کوي زیات. جادوګونه زیات د شپې کوي چې څوک هم ونیسي. خوشې هدیرو لځي او خوشو کندو لځي قبرونه راسپړي. الله هم دې وساتي. بدبخته قوم دی که نه. او بل ویلی کېږي سپوږمۍ ته چې کله دا توره شي نو په دې وخت کې بیا دا جادوګر چې دي نو جادوګرو له ډېر زیات زور ورکوي او زیات جادوګونه کوي. دا د هندوستان هندوان چې دي نو دیو د دې سپوږمۍ او د دې نور د تورېدو هغه حساب د ځان څه ساتي د جنترۍ د لارې نه. نو چې کله تورېږي نو د مخکې نه دغه خپل دغه برابر کړي سامان برابر کړی د جادو نو بس بیا مندرونه بند کړي. په دې کې به وایي دغه له نه راځي دا مندر له نه راځي هندوانو ته. په دې کې وایي باګوان غوسه کېږي. نو دغه را بیا دی په دې کې ناست او هغه جادوګونه پکې پخوي. ومن شر غاسق اذا وقب. وقوب معنا دخول. نور معناګانې هم شوي دي. یعنې کله چې دا شپه تکه توره شي کله چې سپوږمۍ تکه توره شي کله چې سپوږمۍ مکمل غونډه شي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لاس نه ونیولم او سپوږمۍ چې ول مکمل توره ویل چې دې سپوږمۍ ته وګوره په دې حالت کې جادوګر جادو کوي او د دې د دفع دپاره دا دوه صورتونه. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات. او د شر د هغه خاص نفاساتونه چې هغه لونه د لبید ابن عاصم په دې خاص واقعه کې شي. او د شر د نفاساتو ښځو نه چې دا ښځې زیات دا پوکي کوي په دې غوټو کې او هغه بندونه جوړوي او په هغه کې هغه پوک کوي او لاړې پې ورپورې کوي او سحرونه پکې کوي. او د شر د هر نفس نه چې هغه دا کار کوي. هر څوک چې دا کار کوي دا ټولو د شر نه پکې پناه ده. فی العقد په غوټو کې. ومن شر حاسد. او د شر د حاسد نه اذا حسد هر کله چې دیو حسد کوي. نو یهودو به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات حسد کولو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. وایا پناه غواړم په الله جل وعلا شانه سره پر رب د انسانانو. نو د دې دوانو سورتونو شان نزول یو د شان نزول مته مخکې بیان کو. دغه یوه واقعه ده چې دغه د سحر واقعه شوه. مالک الناس باچا د انسانانو دی. اله الناس اله د انسانانو دی. پناه غواړم من شر الوسواس الخناس. د شر د هغه وسوسه ور اچونکي نه خناس چې تښتېدونکی را تښتېدونکی. په حدیث شریف کې دي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. شیطان چې دی نو دا منګولې لګونکي په زړه د انسان باندې
او په یو روایت کې دی چې د شیطان د پاره داسې شونډک دی لکه د سپي او د دې انسان په د زړه باندې لګولی او په بل روایت کې چې داسې سر دی لکه د مار او دا د دې انسان د زړه ته ورخخ کړي او په دې انسان په د زړه کې دغه غلط کارونه ورارته او بس هغه لګیای په دې کې کوي نو کله اذا ذکر کله چې د انسان د زړه ذاکر شي ځکه چې دلته اوس ذکر ضمیر د قلب نه بغیر بل ځای ته راجع کول چې دا نه صحیح کېږي که نه ځکه مخکې ذکر د قلب راغلی دی نو کله چې دا قلب ذاکر شي نو خناسه شیطان ته وځښتېږي او انسان ته هم صحیح کېږي هغه خبره هم په خپله صحیح ده نو دا شیطان وځښتي خلطم راوباسي وځښتي نو اوس دا انسان هغه منګولي وخت خو اذا غفله کله چې به د انسان غافل کیږي د زړه غافل کیږي نو وسوسه به شیطان وسوسه ارتي هغه سم منګولي نشي لګولې او چې کله به ذکر کوي نو به ځختي نو خناس ته ځکوي ځختي راځي ذکر ته نشي ټینګي د شیطان چې د الله جل وعلا شنو نوم ته نشي ټینګي په حدیث شریف کې دی چې دا کله چې اذان کیږي نو دا شیطان ځختي او منډه وي او لیګ او راولېږي ولا هو ضرات او بدبي دي ما بي خو د شیطان په حق کې خبره چې سړی په خوشاله شي کنه وي ټیزونه اچي حدیث شریف کې دي چې څختي او منډه وي او ټیزونه وسه اچي نو دا بعض وخت د اذان په وخت کې د سپي غاپي او د ګیدړان اوازونه کوي نو دا د شیطان په دې منډه باندې وینم دی پس د اوازونه کوي د شیطان پس د الله جل وعلا شنو نوم ته شیطان نشي ټینګېدل چې کله ته د دې ګناه وسوسه درلېدله بس ذکر کوي ذکر الله جل وعلا شنو ذکر کوي خو په حضور سره د زړه په حضور سره په زړه کې د الله جل وعلا شنو ذکر کوي بس په خپل به شیطان څخه منډه کوي او هغه خپل چل وسه کوي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي هغه شیطان چې وسوسه اچي په سینو د انسانانو کې من الجنه والناس چې دا وسوسه ور اچون کې د انسانانو د پیرانو نبی او د انسانانو نبی دسي د پیران ان شیطانان د شیطانانو د جملې نبی او د انسانانو د جملې نبی او دا وسوسه چې چاته ورولېږي دا من الجنه د پیرانو د شیطانانو د جملې نبی د شیطانانو د جملې نه د پیرانو د جملې نبی او د انسانانو د جملې نبی پیرانو ته د وسوسې ورلېږي انسانانو ته ورلېږي او پیران د شیطانانو د وسوسې ورته خلکو ته انسانانو ورته انسان څنګه ورته ځکه د انسان خبره سبب د وسوسې ګرځيږي دا ګناه طرف ته اشاره وکي اشاره نو وي ته تشپېلې مکه وکنه هغه به وګ بس ځان ورته اوس خو د جمی روجي د وسوله غاړي نه کنه نو اوس په دې وخت کې د کباب او د کو د سرکلو میان او د دې باس چاته شروع کو جو غریب په ماقام له جبې پریوتی کنه نو د انسان هغه خبره چې دا هغه سبب د وسوسې ګرځيږي من الجنه والناس په اخره کې د قران عظیم الشان یو دو فضیلتونه ته بیانوم نو بس کو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې حسد په هیڅ شي کې نشته په هیڅ شي کې به حسد نه کوي او حسد چې دی نو دا د انسان زړه خوري زړه او هغه نیکي د انسان بربادي او ډیره عظیمه ګناه خو لیکن دوه داسې شی نه دي چې په هغه کې ته حسد شي کوي او دا حسد په طریقه دی په کوم چې څنګه حسد دلته جایز دی هغه به ترسته و یو علم قران عظیم الشان چې الله جل وعلا جنه چاله د قران عظیم الشان علم ورکی او د شپې او د ورځې په دې باندې عمل کوي نو په دې کې چې دنه ته په دغه کس باندې حسد شي کوي او یو چې دنه مال یو سړي د الله جل وعلا شنه دولت ورکړي دی ډیر زیات او هغه د الله جل وعلا شنو په لار کې خرج کوي د سينو د فرعون غنو د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې د الله جل وعلا شنو په لار کې خرج کوي نو ته په حسد وکي حسد څنګه وکي دلته د حسد جایز ده د سينه دی جایز چې خدای دنه د مال واخلي خدای پاک دنه د علم واخلي دا خو ګناه ده دا خو هلاکت دی خود دې دلته جایز دی چې یا الله دل چې د څنګه علم ورکړي دی خدای کشک چې د علم د مال مرکړي
او شپه ورځ کړېږه په دې کې د خپل لپاره چې یا الله کاش که چې داسې علم زما او سوچونه او فکرونه اخیستی چې افسوس او ارمان چې داسې علم ما هم کلی دی نو دا چې دی دا جایز دی بل شي کې دا نه دی جایز او بل داسې مال چې هغه مال باندې دا کس صدقات کوي صدقات د الله جل وعلا شنو په لار کې نو په دې باندې ته دقه سوچونه کوي چې خدایه پاکه چې ما دې دقسې مال هم راکړی او دقسې دې اوس زړه هم راکړی وي او ما دغسې صدقې کولی یو کس نوم یې نه اخلم خو موږ څه کسان ناست نو په دغه وخت کې زمونږ د غونډې کې بابا مبارک 50,000 روپو ته څه شي دپاره اشد ضرورت پېښ شو نو یا مریض و په کور کې او یا هر څه چې اوس مې پوره فکر ورک دی په قرض پسې ګرځېدو قرض نه پیدا کېده 50,000 روپۍ قرض چې چا راکړی وي نو دې کس وویله وایي افسوس او ارمان دی چې زما څه 10,000 روپۍ په دې جب کې راسئ او غونډې مې د بابا مبارک ته ایښې وي دا خلک څه بخیلان دي زما د خولې نه ورته برناقه وختل ما لاسې نه چې خدای پاک یې درکړي او به یې نه کړي ویل نه کوم ماله خدای پاک راکړې ته بیا ګوره هغه کس لا غونډي بابا مبارک ولا یو کار برابر کو څه وخت بعد او دې خبرې نه خو یو ځه خبرې یو هغه خبر دی یو ګل مالاس خان خبر دی یو کار ولا یو ځای کې ولا برابر کو کال پکس کال بعد اقا ټیم دی او بیا اقا سمنګ ناسي او بیا د بابا مبارک زبران دی او د دې نه مخکې څه خبره رااله نو دې کس ویل چې ما سره 10,000 روپۍ راسي ما دا خبره رايات شو خو ما تا په لکه ویل چې دا 10,000 روپۍ مال خدای پاک راکړي زه به غونډې په غونډې بابا له ورکوم اوس خو کې زرګونه صدقه کینه خو خبره مې ځان سپټه وساتله په دې کې بیا بابا مبارک ول چې وګرځي او قرض وګورئ ارسونه قرض چې دا دویم ځل وزنی ته زما فکر وخت دی دویم کار دي چې تعداد څونه خو هغه قرض پیدا نشو نو دې کس ته ما ویل مال تا په روز کالي په دې ورځو کې په دې ځای کې دا ارمان کړی اوس داسې هغه 10,000 روپۍ درڅه دي هسې نه خیراتي مه ورکوه قرض خو یې ورکړه که نه هېڅ ته غلی شول چې وس مې نه کېږي نو ځینې خلک یې ګوره مخکې وایي او بیا وروسته نه شي کولی که نه نو هغه نه چې رښتیا د صدق دغسې ارمان کوي چې خدای پاکه مال او دولت راکړي خو چې د صدق پکې بیا سخاوت هم کوم نو دومره سخاوت به وایي د وخت نه چې بیا یې وروسته شی کولی چې مخکې نه دومره ووایي چې بیا یې هغه وخت کې نه شي کولی نو هغسې مه کوئ که نه دونه خبره چې هغه څونه د سړي وس کېږي او نو دا دواړه چې دي ځکه دا دواړه د عظیمو او ثواب کارونه دي دواړه سخاوت او علم دا دواړه ډېر لوی مرتبې لري نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سخا چې د یو ونه د په جنت کې او چا دې څنګه ونیولې نو ځان پسې جنت ته ورسي او بخل چې دینو د یو ونه د په دوزخ کې او چا دې څنګه ونیولې نو ځان پسې دوزخ ته ورسي او رحمان بابا رحمه الله فرمایي چې هر سخی د الله دوست دی هر سخی د الله دوست دی ولو کان فاسقا اگر کو په نور کارونو کې فاسقي خو چې سخی د الله جل وعلا شنو دوست دی او هر بخیل د خدای دشمن دی ولو کان زاهدا اگر کو هغه په ظاهر باندې نیکی د مولان چې دي کنه دا د خپل ځان ته فکر وکړي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم عليه